قد علمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا منت فترا ما فرضنا عليهم في ازواجهم آغا چی منگا لازم کری دی پتا باندے اے حضور مبارد بیبیانو کی وما ملکت ایمانهم او دوین زستا لکے لا یکون علیک حرج چی پتا باندے تکلیف نوی وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ بخون کے اور رحم کون کی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء لری کولی شتو آغا چستا خوخشد دینا اور نزدی کولی شتو ومن ابتغیت ممن عزلتا فلا جناح علیک او آغا چتا دزان جدا کردی دی دوباره امرا بللشی ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا خبر ډیر نږدې ردی ته چې د دې بسترګې یخیږي پتا ولا یحزن او دی به پریشانه کیږي نه ويرضین بما آتیتموهن کلهن او رضا به په هغه ورکړه چې د دې ټولو تکې والله یعلم الله پوهیږي ما فی قلوبکم هغه چې زړونو ستاسو کې دي وکان الله علیما حلیما دی الله پویا او نرمی کوونکی لا یحل لک النساء من بعد حضور ستا د پاره جایز نه دی بیبیانې پس د دینا ان تبدل بهن دا چې ته تبدیلیو کې پکې من ازواجن په بیبیانو کې ولو اعجبک حسنهن اگر که تعالی را حیرانی حسن د بلی زنانا الا ما ملکت یمینک هو وینز خیر دی وکان الله علی کل شیء رقیبا الله پاک په هر یو سیز باندې محافظ دی نگهبان دی الله پاک وی پیغمبر سلام قد علمنا منت پتر ما فرضنا علیهم فی ازواجهم وما ملکت ایمانهم چې څه لازم کړی دي څه مقرر کړی دي او څه حقوق ایښي دي موږ پتا باندې په باره د بیبیانو ستاسو کې او د وینځو ستا کې لکې لا یکون علیک حرج چې پتا باندې مشقت نه وي ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام تا ته اصل مسله هغه د تبلیغي دین دا او د دعوت ته چې ته دین ورسې دا ستا څه کار چې دی که هغه ستا کثرت ازواج دی او که ستا د زندګۍ نور کارونه دي د هغې ټولو معنا او مقصد صرف د دین خورول دي نو چې کله پتا باندې د بیبیانو حقوق کې خودي شي نو هغه به ستا ذهن یو طرف ته پریشان ساتي ځکه چې حضرت اشرف علی تانوي رحمه الله د هغې دوه بیبیانې وې نو هغې یو تله ایښې وه چې کوم یو څیز به یې مروړه چې هغه به د تولو نو هغې به په هغه تله کې کېښودو نو چې یو برابر بشنایي ته به یې راشي ورې یعنې دومره به یې خیال ساتو ولی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی هغه انسان چې د هغه بیبیانې ګڼي او هغه په هغې کې فرق کوي انصاف پکې نه کوي نو په ورځ د قیامت چې هغه پاسي نو د هغه به یو طرف هغه روغي یو طرف به معذوري دا به د هغه نه ښي چې په هغې کې هغه فرق کوي په هغې کې یو خود پیغمبر علیهم الصلاة والسلام خبره وه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی خدای پاکه زه خو خپل کوشش کوم الله پاک وی پتا باندې نشته پتا باندې د هیچا حق هم نشته پتا باندې د دې په باره کې تپوس هم نشته بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل انصاف برابر کو تر نمبره پورې به د ټولو خیال ساتو په هغې کې به اخوا دېخوا نه کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای پاکه د زړه مینه په هغې باندې خو زما وس نشته ښکاره خو پکې زه انصاف کوم لیکن د زړه په مینه کې خو زما وس نشته چې زه ټولو له یو شانتي مینه ورکړم د بیبي عایشې سره زما د ټولو نه سیوا مینه ده الله پاک ورته وایي د زړه په مینه باندې ته نه یې نیسلی ځکه چې زړه هغه ستا په وس کې نه دی چې کوم ستا د اختیار کار دی په هغه اختیار کې چې کوم دی چې هغه دې ته مخامخ کاري په هغې کې به انصاف کې نو په دې وجه ورته الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام موږ ته پته چې موږ په تا حقوق نه دي مقرر کړي په تا باندې د دې که هغه اصیله ښځه ده او که وینځه ده ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کومې بیبیانې وې په هغې کې یو خو د هغې په نکاح کې بیبیانې وې
یو دوه بیبیانې داسې وي چې هغه د پیغمبر علیهم السلام وینځې وي بغیر د نکاح نه، هغه لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې وي چې د یو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولاد مو حضرت ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زوی حضرت ابراهیم، او یو پکې تاریخ چې کوم دی نو راځي روایاتو کې راځي چې یو پکې بیبي ریحانه وه چې دا مو وینځه وه، او دا نه پکې اصلي وي ژوندی، او یو خدیجه بیبي پکې وفات وه. نو د دې ټولو د دوو کسانو حق بنده سر ته نشي رسولی. ما تاسو ته مخکې په دې کې یو خبره کړې وه، یو وړه غونډه کې چې که انسان هر څومره کوشش وکړي لیکن په دواړو کې هغه انسان په خپل سمي باندې خو انصاف کولی شي، خو د ښځو په نظر کې هغه انصاف نی، ځکه چې خو بني او په دې وجه باندې بني چې کوم دی نه هغه دوه خویندې په نکاح کې ناروا ولي دي، ځکه چې هغوی یو بل سره ټایم نشي تېرولی. په یو کور کې چې دوه خویندې راواده شي په دوه وروڼو باندې، نو د هغوی یو بل سره ټایم نه تېرېږي، هغوی مثال هم د بنو وي. نو الله پاک خود چې کوم دی نه هغه دوه دغه چې کوم دی خویندې چېرې په دې کې فرق را نشي. نو هغه سړي به وي یو کس نو امیر صاحب و، ښه سړی و، موږ ورته امیر صاحب ووایو، وایي دوه ودونه یې کړي، نو دومره خیال یې ساتلی و دومره چې په ژوندون باندې خو پرېږدوه چې کله هغه بیبیانې چې کوم دی نو وفات شوې، نو اتفاقي خبره دا وه چې دواړه په یو ټایم باندې وفات شوې. نو دروازه یوه وه، نو هغه وي دا یو به زما نه ګیله کوي چې بایي یو دې په دروازه باندې مخکې وباسله، زه دې بله به وي چې زه دې پې وروسته وباسلم، نو یوه له نوې دروازه بله وویسته چې دواړه یو ځای په یو ټایم باندې د دروازې نه وځي. نو چې کله یې ښخې کړې د شپې چې کوم دی نو خوب کې دواړه ولیدې، چې تپوس یې ترېنه په خوب کې کو چې یاره زما خو چې کوم دی نو پکې زما خو خفه نه یې که نه، ما خو ستاسو پوره حقوق ساتلي دي تر دې پورې. نو هغه یوې ورته وی چې بس صرف په یوه خبره زه نه خفه یم. ورته وی چې په څه باندې؟ وی چې دا دې په نوې دروازه وویسته، زه دې په زړې دروازې وویسته. نو دا ګران کار دی، او پیغمبر علیهم السلام نه ټولې بیبیانې رضا وې چې باندې حق نه و، او دا 11 بیبیانې شوې ژوندې، او هغه ټولو کې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خیال ساتو. نو که چېرې دا د الله تعالی طرف نه لازمه وه، نو دا دغه حساب کتاب خبره ده. یو سړي سره ته حساب کتاب نه کوې، یو سړي ته ته وایې راشه بھائی کښېنه چې حساب کتاب کوو، نو که حساب کتاب وي د روپۍ او که د کروړي، نو هغه بنده پریشانه کوي. نو چې حق په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لازم شوی، نو بیا به واقعي د پریشانۍ خبره وه. الله وایي نه، ستا باندې ته ما رحمت لله العالمین را لېږلې، بس ته چې زما بندګانو ته دین ورسې دغه کافي ده. پیغمبر علیهم السلام لکی لا یکون علیک حرج، چې پتا باندې څه پریشانی نه، تا ته تکلیف نه. وکان الله غفور الرحیم، دی الله بخون کې او رحم کوون کې. ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء، ته د ځان نه لرې کولی شي کومه چې ستا خوښه شي په نمبر کې، او ته ځان ته رانږدې کولی شي کومه چې ستا خوښه په نمبر کې، چې د هغې نمبر نه دی، او ته ورته وې چې ته چې کوم دی نو راشه زما خدمت ته وکړه، او د کومې نمبر دی هغې ته وې ته بلې ته ووړه، ته بلې شپې ته ووړه. په نمبر کې چې کوم دی نو فقها دارېږي چې دا ضروري نه ده چې په نمبر کې د دې خامخا چې کوم دی نو بیبي سره ملاویږي، نه، دا کمره کې شپه کول دي چې د هغې د زړه دا خیال ساتلی بای دی دا زما چې کوم دی نو چې هغه وایي چې زما مالک دی، بله وایي زما مالک دی. نو د نمبر نه مقصد دا دی شپه تېرول دي. نو حضور تا باندې دا پابندي نشته. ترجي من تشاء منهن وتؤوي الیک ممن تشاء من تشاء، که ځان نه یو د نمبر نه بدلول غواړي تا ته اجازت دی، که نمبر کې نی او تیرا وصل غواړي تا ته اجازت دی. وممن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، او کومې چې تا جدا کړي او هغه بیا ځان ته رجوع ورته کول غواړي، نمبر ته یې راوستل غواړي تا ته نه ایستي، بل ورځ ورته وایې ته راځه، تا باندې هېڅ پابندي نشته، تا ته بالکل د الله ر طرف نه اجازت دی. الله وی ولې ذالک ادنا تقر اعینهن، د دې دا دی له دا نمبر ورکول او دی په دې تمه باندې چې کېدای شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما نن وغواړي، په دې باندې به د دې سترګې یخي، په دې باندې به دی پریشانه کېږي نه، دی به خوشحاله وي، ولا یحزن خفه کېږي به نه.
ويرضینا بما آتیتموهن کلهن او رضا بی په هغې نان نفقه باندې چې تا دې ټولو ته ورکړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هغه ته کې یوې بیبي ځان بخلی هم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا مهر ورکړی دی. په دې وجه باندې په امت باندې مهر لازم دی. که نیم مقرر کړي نو مهر مثل به ورکوي چې د هغې په خاندان کې د نورو زنانو کوم مهر یې به ورله مقرر وي، خو بغیر د مهر نه نکاح جایز نه دی. والله یعلم ما فی قلوبکم، الله ته ښه پته ده د هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي. د زړه نه ستا مینه چا سره څومره ده، د زړه نه ته یو کس سره څومره زیات تعلق ساتي، هغه الله ته پته ده. وکان الله علیما حلیما، دی الله پویا او ډېر نرمي کوونکي په هغه خیال باندې چې ستا د اختیار نه باري الله دې پې نه نیسي. خو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو بل تحسیس ستا دپاره لا یحل لک النساء من بعدو، د دې بیبیانو نه پس دا چې کوم شتري په نکاح کې دي او تا سره حال هجرت یې وکړو، د دې نه پس اوس تا دپاره جایز نه دي نورې بیبیانې. ان تبدل بهن من ازواج، دا چې ولا او داسې هم نشي کولی ان تبدل بهن من ازواج چې ته بله کې په دې کې یو بیبي یو له طلاق ورکړي او بله وکړي، نه بس دکه به وي دغه نهو بیبیانې دا کافي دي. خو صرف ولو اعجبک حسنهن، اگر که تا لره هر څومره حیرانوي حسن د یوې زنانه، د دې نه مقصد دا نه دی چې ګنې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به داسې هم کول، نه دا د الله پاک د طرف نه قطعا دی. که هر څنګه حالات راشي بس دا نکاحونه به کافي دي. لکه څنګه چې د امتي دپاره دي، خو د امتي دپاره پکې دا شته چې یو وفات شي بله کولی شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قطعا ولګېده بس نورې بیبیانې به نه کې. دا ډېر شي دي، دي تا سره ډېرې قربانۍ وکړې، دي تا سره کور پرېښودو، مور پلار یې پرېښودو او ستا نان نفقې هم چې کوم دی نو قبوله کړه، خپل فرمایشونه هم پرېښودو، نو دا د دې انعام شو. الا ما ملکت یمینک، مگر وینځې خیر دی، ځکه چې د نکاح شرط ولګېدو او وینځې سره د نکاح ضرورت نشته. وکان الله علی کل شیء رقیبا، الله په هر یو څیز نګهبان دی. الله ته ستا د زړه پته را نیت او ستا په امت کې چې څوک هغه عمل کوي د پوره دین او د پوره احکاماتو، د هغې هم الله پاک ته پته را. او په هغه امت کې کم یو خلک داسې دی چې هغه ډېر زیات زیرک دی او هغې هغه معمولي باریکاتو هم خیال ساتي. لکه یو خبره په دې کې زه تاسو ته وکړم چې بعضې خلک داسې چې الله پاک هغې ډېر په فرق پیدا کړي، نو هغې ډېر زیات چې کم دی نو په دې کې مخکې ځي، هغې د ډېرو خبرو خیال ساتي. او بعضې انسان هغه د هغه خپلو کمزور سوچ په وجه باندې د بعضې خیال نشي ساتلی. الله وی د در خپل ذهن مطابق چې څنګه وي هغه شانته چې کم دی نو د ده نه به تپوس کېږي. دا نه چې یو سړی ډېر هوښیار دی او هغه احکاماتو ته ډېر کوز شوی دی. لکه ابو علي سینا چې کم دی نو وي دا یو ډېر مشهور حکیم تیر شوی دی. یو ورځ بادشاه له راغی او بادشاه ته وی بادشاه سلامت وی تا دی دغه له چې کم دی نو اجازت ورکړی دی لوارانو له، او دی چې کم دی نو د شپې هم دی وي لوښي او لرګي او دا ټکونه ورسره وي ټک ټک یې ډوډ کړي او ما د مطالعې نه وباسي، په دې پابندي ولګوه. حالانکه هغې ډېر لرې وو، دی په بازار کې اوسېده او هغې د بازار نه ډېر لرې په کورونو کې دا چل کوو. د هغه د دې دغه راته الله پاک بعضې سړي له خواص ورکړي، د هغه د غوږونو ته، د هغه د دې دغه ته د سترګو ته او د هغه د عقل ته وګورئ. هغې تنګ راغله چې خدای پاکه موږ خو چې کوم دی نو د خپل محنت مزدورۍ دپاره چې کوم دی نو دا څیزونه کوو. وزیر ته یې وویل، وزیر ورته یې بادشاه سلامت داسې چل دی د باندې به یې چېرته لوښې موښې ګران خرڅ کړي دی ځکه دی دا چل کوي، اجازت وله ورکړه. بادشاه چې کوم دی نو وله اجازت ورکړو نو دی بله ورځ راغی، بادشاه سره کېناست. بادشاه چې کوم دی نو هغه وخت کې د قافلو د مانیټرنګ دپاره یو دوربین لګولی و، دا امیر تیمور لومبی لګولی و دا دوربین. په هغې به پکې هغه چې کوم دی نو قافلې به یې صحیح کولی شي، دا قافلو به د راځي کوم خوا ځي، دوی څه کوي، دوی کوم کارونه کوي. نو هغه بادشاه دوربین لګولی و چې قافله به یې پکې صحیح کوله. وی دی چې راغی نو وی ورته وایي چې بادشاه دا ولې بند کړو؟ هغه ورته وایي چې عجیبه کار دی، په ښار کې بل څوک نه اوري او ته یې اورې. وی هغه ورته وایي چې دا چل وکړه، دا دوربین دې څه له لګولی دی؟ وی هغه ورته وایي چې دا مې قافلې ته لګولی چې دا قافله کوم ځای را روانه ده، څوک پکې را روان دي او څنګه را روان دي. ورته وایي چې دې ته ضرورت یې مه ځان سره کېنوه.
وته چې ته بس چلو کی وته چې بس برته دا غالو ما کنه نه بادشاہ دوربین لګولې وته چې ځما ته وای قافله کم زیرا روانه ده او سوق دی پکې بس وی هغه ته لګوي دا څه وکړو بولی سینا وی وته چې پلان کې سره را روانه ده دور دور پکې سړی دي دور دور پکې خزي دي او خواږه خوري نو بادشاہ خو دور سيزونه تسلیم کړ چې دا په دوربین کې ښکارې دو چې خزین پکې دور دي ساروي پکې دور دي داری نه ښکارې ده چې دا هغه لیدا خو چې تا ته پته څنګه ولګېده چې دی خواږه خوري ټیک ده چې خولې به وخي نو یو ورته چې مچان پې بنګېږي او مچان په خوږو بنګېږي نو هغه ورته اریان شي چې ګوره دی هغه مچ وویني او د ده دومره تیز عقل دی چې دی وایي چې مچ چې مې بنګېږي دا به خواږي نو هغه له الله پاک داسې یو عجیبه چې کوم دی نو هغه د سترګو هغه نظر وله ورکړی وي کښتۍ کې یو ورځ کېناستو نو شاعر ناستو د پخوانو شاعرانو به وي قصیدې وي د بادشاهانو نو هغه شاعر دی چې کوم دی نو وی هغه قصیده راغستې وه داسې کتې وی ده ترې واغسته چې دا څه دي ورته ویل چې دا مې د بادشاه دپاره لیکلې ده پیسو ته مې ضرورت دی دا و بادشاه ته وایم چې انعام راته راکړي وی ده داسې وکتل وکته وی ولې واپس ورکړه وی سر له هغه راغی وی بادشاه ته قصیده شروع کړه بولي سین هم په دربار کې ناست وی ورته چې بادشاه سلامت دا پردی را دا دې چې تا ته څه وایي که نه دا د نه ده لیکلې دا د پردي شاعر ده ده پې خپل نوم ښې جوړی دی بس وی بادشاه ورته وی چې دې ما ته راولې دی زما په دربار کې چې کوم دی نو دې ما ته پردی قصیدې اوري او نومونه پې خېږي وی دې وی چې کې باسې وی جلا دې راوسه ورته وی چې دې لس کوړۍ ووهئ وی دې ورپاسې دی چې غریب دی بس پرېږده نه ورته چې حکیم صاحب ته ولې شپارس کې ورته وی چې یاره چې دا خو شاعر سړی دی او که نه دی چې کوم دی نو ستا په باره کې نه دی لیکلې بل ورځ به ستا په باره کې زم ولیکي بس پرېږده وی هغه پرېښودو نو چې دربار نه بار راووتو د هغې نه مخکې بولي سینه له چې کوم دی نو وي اس هغه راوست دی پاس سور شه دی ووتو وی ورمنډې کړه وږي ونیسل وی ورته وی چې حکیم صاحب رښتیا راته ووایه دا ما لیکلې ده زه شاعر یم ما په دې خپلو ګوتو باندې لیکلې ده او تا هغه ته ووایې چې دا پردی ده او ورته وی دا مو ووایي چې بادشاه ورته وایي چې ته ورپسې مخکې ووایې نو هغه قصیده ټوله بولي سینه ووایي چې ما ته یاده ده دا پردی ده هغه ټوله ووایي تا دې څه چلو کړی هغه ورته وایي چې ته ما سره کښتۍ کې ناست وي که نه یو ورته وایي چې هو ورته وایي چې تا ما ستا نه واغسته که نه ومې کته وایي چې هو وایي چې بس ما ستا نه واغسته چې ما وکړه ما ته یاده شو بیا ورته چې دا تا ته بلکل ټکي په ټکي یاده شو ته خو ما ته هم نه ده یاد یو ورته وایي چې دا ومې جوړوله بس دا قصیده وه که نه بس دا ما په یو بس ومې کته داسې بس یاده شوه راته نو لکه ځینې بندګان د الله داسې چې الله پاک هغې له داسې په دې پورې مې وي چې الله پاک ولې څه خاص کوالټۍ ورکړي د الله وایي ټول انسانان داسې نه دا ځینې داسې چې هغه له الله پاک یو ملکه ورکړي د الله وایي تاسو به صرف د خپل وس مناسب د دې د حقوقو پوره خیال ساتئ او الله پاک هم لیس للانسان الا ما سعى الله وایي تاسو په وس باندې پړئ د خپل وس مناسب تاسو کوشش کوئ نو سیوا والې تاسو سره الله نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم